یا به د روژې استهزا کوي او یا دغه روژه به د چکو د بوډو د تایشو د پیسکو په جور د مجلسو میاشته ګرځولي چې په دې کې چکې دي بوډو نه دي پیسکو په جور مجلسونه دي عبادتونه هغه پر پریشي عبادتونه دي شاور ګرځولي پرځکه یا تراویح پر قضا کوي یا لمونځ په جماعت پر قضا کوي او یا ګس فرض لمونځ نه کوي. اوس ګوره کتاب کیل پر تا نه بندوي په شریعت کې کیل منع نه دی کیل وکړه ازي وکړه ګوره 24 غنټې هم انسان چیز نشي کوي عبادت نشي کوي. ولنفسك عليك حق ولزوجك عليك حق ولزوجتك عليك حق. ښځه خپل حق لري خدای خپل حق لري او انډیوالو ملګري خپل حق لري بدن خپل حق لري سترګه خپل حق لري د هر شي حق به ته پر ځای کوې. لهذا داسې نه دی چې موږ وایو یاره که دې مازې چکې ته لاس وروړې بس ته ولاړې د اسلام د دایرې څخه ووتې. نه دا رقم نه ده. چکه وکړه بوډ وکړه صدقه یو چکه راواخه ویې کړه لیکن پر دې باندې به ښکنځل نه وي پر دې باندې به پوچ و رد ویل نه وي او پر دې باندې به ښکنځل و غیبتونه نه وي پر دې باندې به خمار و شرطونه ایښول نه وي او پر دې باندې به د سهار جمعت قضا کېدل نه وي پر دې باندې به تراویح پرېښول نه وي. ویې که صدقه چکه راواخه ویې که صدقه بوډ راواخه ویې که لیکن دا بیا یاد لرئ د چکې د یوه خوا روا ده د بله خوا یې ناروا ده حرامه ده. موږ ته چې د مارانو خوا ورته وایو د مارانو خوا چې د څه وسې بېرته دوله راولي دغه شته دا ناروا ده. ولې ناروا ده؟ ځکه په دې خوا کې چې دي هغه تصویران دي د تصویرانو په وجه باندې تاش حرام دی ناروا دی. ولې ناروا دی؟ په هغه کې تصویران دي. پاتې سلو بوډ چکه دا جایز دي کوي د یو زړه د خوشحالۍ دپاره صدقې د ټیمپاسۍ دپاره او عبادت نه پر پرېښول کنځل و بد ورد نه پر ویل. لهذا پر دې باندې شرطونه و خمارونه نه ایښول هېڅ باک نه لري. صدقه چکه وکړه راواخه صدقه بوډ راواخه ویې کړه هېڅ باک نه لري. خو لیکن که چېرې لمونځ پر قضا کېږي جماعت پر قضا کېږي تراویح پر قضا کېږي شرطونه و خمارونه پر ایښول کېږي نو بیا حرامه ده ناروا ده ناجایز ده ګناه کبیره ده. دغه رقم دا نورې پښتنې بازۍ چې کومې دي دا فوټبال دی کرکټ دی ینډه ده خوسۍ دی او دا نور دا رقم بازۍ دی. نه دغه بازۍ دا چې دي جایز دي هېڅ باک نه لري. لیکن د دې شرطو سره چې کوم مخکې ما درته بیان عورت به نه وي کې ښکاره نن سبا کې په ینډه کې وروره خالي یدي نکر اغوستی یا یې پرتوک د لاندې خوا راپورته کړی نارینه چې دی د ګوډو څه بیا تر نامه پر یا د نامه څه بیا تر ګوډو پر چیش دی عورت دی. دا ښکاره کېدل حرام دي په خپله هم ښکاره کېدل حرام دي د بل ته کتل هم حرام دي و دا د تماشایان هم ګناهګاره دي دی په خپله خدای په ګناه کبیره باندې اخته دا نه دا ینډې سبا چې دا خلک ورته کښېني پر دې باندې جومات قضا اوله ګناه خو دې دا ده چې جومات قضا ډېر کسان وایي موږ دا دلته په میدان کې دورې جومات راکوي طالبانو لایان مو غلط کار کوي دورې جومات راکوي. د کیل په میدان کې لمونځ کول مکروه دي. کتاب راشته ښکاره کړم آپ کې مثلا که حل دا پوښتنه پر سوې ده چې د کیل په میدان کې جماعت کول څنګه دي. د صفا جوړ کړی دی مولانا یوسف لدنوي رحمه الله تعالی چې دا مکروه عمل. لهذا د کیل په میدان کې لمونځ که څه مکروه دی او ته دورې جوماتونه کوې مسجد پرېږدې د مسجد لمونځ به بهتره وي که به د هغه جومات بهتره وي د میدان جومات به بهتره وي که د مسجد جومات به بهتره وي. دا بیا نسې پیدا کوئ دا د مسجد جومات. نو لهذا که دا نه پر پاتېږي عورت نه کې ښکاره کېږي یا که دغه ینډه جایز ده او فوټبال دی نن سبا نکرې اغوستې د پښتانه مسلمانان یې نکرې اغوستې دا چیش خلیف ایا دې دا فرض پټ دی بلې چیش پټ دی نو دې ته کتل هم حرام دي دی په خپله په ګناه کبیره باندې اخته دي. دغه رقم کرکټ والا دي داسې تنګه وردی اغوستي چې ایا دې هر څه یې د باندې کې راوتلي د دې د لږ فرق چی شته. نو دغه رقم تنګه وردی اغوستل دا هم حرامه ده ناروا ده. د تنګ کالي ولې ناروا دي؟ ځکه وجه دا وه چې هغه د انسان هلته کوم عضو چې دی هغه ښکاره کېږي چې دا یې پلانکی عضو ده دا یې پلانکی عضو ده دا یې پلانکی ځای دی دا یې پلانکی ځای. ځکه د ښځې دپاره هم دا رقم نري کپړې او دا رقم تنګې کپړې دا حرامې ده ناروا دي ناجایز دي ګناه کبیره ده. کتاب لیکلی دی چې ته هر عضو معلوموی سې چې دا یې پلانکی عضو ده دا یې پلانکی اندام دی دا یې پلانکی اندام دی. دغه رقم کپړې اغوستل د دې دپاره حرامې دي که نارینه دی که ښځه. خیر دا خو تر دې پورې چې مطلب دا روژه د بوډو د چکو د تاش میاشته ګرځولي او په دې کې سهار جمعت قضا لمنځونه قضا د قرآن تلاوت قضا عبادتونه قضا
او تراویح پر قضا دغه رقم چکا بیا چې دا حرامه ده ناروا ده کبور دی که چکا ده او که هر وازی ده بیا حرامه ده ناروا ده او که دغه ناز ده دا بیا ناجائز ده ناروا ده